او ظالم بچیا تو د مو د علما د پګړی توهین کړه تو زه دغه شه پرېږدو چې پرین چې کوم واقعیا په لکه شې شوې دو چې پولیس ول شهدا شوې دي ادھر انکوایری دا وشي په دا شوې دی باندې د ډي آی جی خپل پیسې وي د په وجه سره د خلک شهیدون کېږي دا ډي آی جی دا فل فور تبدیل کی ادو زوینا دا د دین یا دشمن دا د علماء کرام یا دشمن دا او دا دغه پښتنه خره پښتنه یا دشمن دا دا شای هو په انډیا شه زوین چا غ مودي دی ولا رسستی ولا چام دکړي لکه دغ ډي آی جی چې وکړل ابل اورید چې میر د انبیا وارث امام مسجد د حد قرآن نه بعد دو کولا و ایغه نه بعد دغه د بانی ډي آی جی په سیچو باندې چیک و ټول په والا شه درولا و کړو نو چونکه دا شای هو په انډیا شه زوین چا غ مودي دی ولا رسستی ولا چام دکړي لکه دغ ډي آی جی چې وکړل و تاسو یو تاریخ وګورئ چې باندې یا داسې علاقه دو یو تجربه غادو چې کیم افسر په ټول پاکستان څخه زینې یا باندې تر لري مش کونګ ولې دغه خلک ته دغه صوبایي ګورنمنت ته چې دغه د امیر د باندې د علاقې د پر امیر نه د روایت نه خبره ده امیر د مذهب نه نه خبر امیر د علما سره د محبت نه نه خبر یو داسې سړی امیر مصالحت کړه دا چې آی دغه علاقې د پر مدرسي حتی لاند مثال دا در کوم چې نن و تو نوجوان د په هغه څه په ډي آی جی ته بشه مو پولیس جوان شهیدېږي مو پولیس مورال د وجنه مکمل لون دی روغله دا نو میر دا وی چې مهرباني دا وکړو صوبایي ګورنمنت چې دا کیم مولانا صاحب کیم ډیډلاین ورکړه دا په دا عمل وشي خو چې کله میر روزي ان شاء الله به امیر د باندې یو تاریخ ته خپل تاریخ وې ښکای بلکې زه خو دا ویم چې پرین چې کوم واقعیا په لکه شې شوې دو چې پولیس ول شهدا شوې دي کیم پولیس کانسټیبلون شهدا شوې دي ادھر انکوایری دا وشي په دا شوې دی باندې د ډي آی جی خپل پیسې وي د په وجه سره د خلک شهیدون کېږي نمبر 1 نمبر 2 دا باندې تجربه غدا چې چیرې کرپټ ترین انسان وي کمیشن خور انسان وي چیرې د دنیا ذلیل ترین انسان وي بدترین انسان وي اب باندې تر لږی په باندې ډي آی جی لګوي زه اینه د ملګری چې کوم خبره وکړه د دریم راسا کله دغه ډي آی جی نه دا باندې خلی نشو ان شاء الله بنو چیمبر اف کامرس به مکمل هڑتال یا کوي احتجاج واکای او ظالم بچیا تو د مو د علما د پګړی توهین کړه تو زه دغه شه پرېږدو چې ان شاء الله تعالی تو امیر دا شاید شوی چې کیم ظلم کیم جبر د امیر د علماء کرام سره خو به د اسلام او د مو د دین پر مذاق کو د امیر برداشت نشي کېدله او زه خپل مطالبات د صوبایي حکومت نه کوي پاکي کوي که صوبای کوي او کزلای کوي چې امیر سره د امیر نه د سړی نه مداخلوز کی کچېره د ډي آی جی بدل نشه کچېره د دغه عالم سره کیم ظلم شو دا دغه د درفي ونشلا عین ان شاء الله امیر بطور مسلمان ان شاء الله العزیز دا علمان در بیا ورسوندی او دا امیر ڈی آئی جی پہلنامی جمهوری پاکستان سے پر لاؤڈ سپیکر بکیم قانون مطابق دا پابندی لگاولی دا میر دغه مزاحمت کوي او میر یی دا یی چې تو مذهب چل دا تو عوام ندی چلی تو دین چل دا تو اسلام چل دا دغه زده ان شاء الله العزیز په د دنیا ودر کایدا عوام او په دنیا میر د یو عالم سره چې کیم جو تای شو دا یعنی عالم په قرآن او حدیث په لو سپیکر شه بندای او ډي آی جی صاحب تو ته وی چې روینسا د می خیب وډاو کوي نو میش دا وی چې دا هندستان نه دا دا اسرائیل نه دی دا الحمدلله د هغه ملک ته چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله دا ملک ته او پاشه ته د کلمه د الله اکبر د دین د حدیث پابندی لګوي نو امیر د دغشي شدید الفاظ سره مزاحمت یې کوي او د مولانا عبدالغفار صاحب چې کوم د امام مساجد دای مشر دا د ټول بني می دا غي سره مکمل د حمایت اعلان یې کوي می صوبایي ګورنمنت نه او د امیر ام ان ا نه او د امیر چې سمرا ام پی ګون ته شوی دی او دغه موجوده ام پی ګون دی او موجوده سکیم صوبایي ګورنمنت دا ډي آی جی دا فل فور تبدیل کی ادو زینا دا د دین یا دشمن دا
دا د علماء کرام یې دشمن ده او دا د دغه پښتنې خړې پښتنې دشمن ده تبدیل کرو تبدیل کرو تبدیل کرو تبدیل کرو میجو دریم پورې چې کومه د علماء کرام ډیډلاین ورکړه ده دغه پورې دا صوبایي ګورنمنټ آی جی پی صاحب دا د دین دشمن دا د علماء کرام دشمن डी आई जी فی الفور تبدیل کا